أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دا سورة بقره منگو تاسو ویلی په دې سورت کې څلور برخې دي. وس تقریبا دی آیت نواله تر 215 پورې. دا به د سورت درېمه برخه او درېمه حصہ به په دې حصہ کې به امور انتظامیه ذکر کیږي او امور د قتال فی سبیل الله، دا الله په لار کې جنگ کول. عام طور په دې حصہ کې دا مسلې ذکر کیږي. به په دې حصہ کې څلور بابونه دي. اول باب دی تر 115 نمبر آیات پورې. دې باب کې با اول الله ذکر کوي لس امور د پاره د تهذیب د نفسونو، د نفسونو پاکواله په خسته عقاید باندې، خسته اعمال باندې، خسته اخلاق باندې. دل ویل کېږي تهذیب النفوس، دل ویل کېږي اصلاح د افرادو. کله چې دی ولاقي افراد اصلاحي نو داغه په دې معاشره کې به زندگی خطیری. دا لس امور به ذکر کړي. په دې لس کې به 15 امور د عقیدی او د 15 به تعلق د ظاهري اعمال سره. بیا به داغه نه بعد څلور امور سیاسي ذکر کړي. امور سیاسي د دوه تعلق په د نفوس سره او د دوه تعلق په د مالونو سره. کم دوه چې د نفس سره متعلق دي نو هغه دوه قسم دي. یو هغه دي چې داغه تعلق دی د نفس د ظاهر سره قصاص. دویم هغه چې داغه تعلق دی د باطن سره او د نفس روحاني سره تعلق دی لکه صيام، روزي نیول. د دوه تعلق دی د مال سره. د مال باره کې یو ذکر کیږي، د ساتنې د مال باره کې به وصیت ذکر شي. تاسو غواړئ چې مال ضایع نشي نو وصیت وکړئ د مرګ په وخت کې. دویم به ذکر کیږي ځان د حرام نه وساتئ، رشوتونه مه اخلئ. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. رشوت مور کوي خلکو ته د پاره د پردي حق راخ پرولو. دا مسله به الله ذکر کوي. وسره د باب کې الله ذکر کوي د نظم او د ضبط ساتلو د پاره به الله ذکر کوي. حساب د سپوږمۍ باندې حساب لګوي.
بیا به الله ذکر کوي امر په قتال باندې، مقصد د قتال به ذکر کی، اهل د قتال به ذکر کی، علتونه د قتال به ذکر کی. وسره به الله ذکر کوي آداب د پاره د قتال، آداب زمانی او آداب مکانی دواړه به الله ذکر کوي. د باب اخره کې به الله امر کوي په انفاق په سبیل الله باندې. هر کله ګوره چې قتال دا کېږي په مال باندې، جنگ په وسله او ننګ په غلا قتال کېږي نو په مال باندې الله به امر کوي په انفاق په سبیل الله. دا د باب خلاصه وه. اول آیات کې به الله ذکر کوي خطاب به د پاره د اهل کتابو بنا په قول باندې. ربط ما قبل سره دا جوړیږي. هر کله ګوره چې مخکې موږ تاسو ویل نبی علیه السلام الله بدر کړ د بیت المقدس نه بیت الله ته. اهل کتاب به ویل زمون قبله تاسو نه غوړه ده، موږ تاسو نه غوړو، او موږ اهل البر یو، خادنه کوي والا خلک یو. الله پاغه باندې رد کوي چې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. مشرق او مغرب ته مخړول خو سیوازي نیکی نه ده. یا په دې آیات کې خطاب د ایمان والاو ته. هر کله ګوره چې مخکات کې مخکې تیر شول چې الله د ایمان والاو ته ایمان والاو ته الله خپل قبله ورکړه، غوره قبله. نو بعض مؤمنان ویل چې موږ خو وسلاړو کامیاب شو، ښه موږ اهل بریو قبله خواته مخړولې ده. تکبر او غرور بعض خلکو کو. الله وایي چې نیکی خو یوازې په دې کې منحصره نه ده، نیکی خو ډېر کارونه دي، نور ولې نه کوي. نو یا پایات کې خطاب د اهل کتاب وته، یا پایات کې خطاب د ایمان والاو ته. لیس البر ان تولوا وجوهکم، ندنی کی چې تاسو واړوي خپل مخونه قبل المشرق والمغرب، په طرف د مشرق او د مغرب. کچرت آیات کې خطاب شي اهل کتاب ته، نو د آیات معنا خو بدای چې ندنی کی مخړول مشرق او مغرب ته. په مشرق ته به اشاره وي قبله د نسواراو ته. نسواراو به منځونه کول مشرق طرف ته، هلته یو ځای بیت الله هم به ورته ویل به په دې ځای کې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی. الله وایي دا خو نیکي نه ده. نو مشرق طرف ته مخ اړول دا نیکي نه ده. ولې؟ لأنکم احدثکم من انفسکم، تاسو دا کار د خپل ځانه شروع کړی دی. دا مشرق خواته مخ اړول دا تاسو خپل کار دی، الله په امر نه دی کړی. او مغرب کې به اشاره وي قبله د يهودو ته. نو مشرق او مغرب خواته مخ اړول دا خو څه مهمه خبره نه ده. داغه وجدا د ګوره آداب د خو نیکی نه ده، ځکه نیکی نه ده چې يهودو نسواراو دا کار د خپل ځانه کړی دی. راجح ادا ده چې د ټولو انبیاو قبله ګوره بیت الله ده، لیکن نسواراو به مخ اړو بیت الله هم ته، يهود به مخ اړو د بیت المقدس صخرې ته، هلته به مخ اړو. دا کار د خپل ځانه کړی دواړو. نو الله وایي دا نیکي نه ده. که چېرته په آیات کې خطاب شي د پاره د ایمان والاو نو لیس البر ان تولوا، به معنا د شيخه نه ده نیکي منحصره په دې کې چې تاسو مخ واړوئ مشرق او مغرب ته. مشرق او مغرب ته مخ اړول خو نیکی ده، لیکن په دې کې منحصره نه ده، منحصره په دې کې نه ده، نور د نیکی کارونه مشته. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولكن البر من آمن بالله، لیکن نیکی دا غچا ده چې ایمان راوړي په الله باندې په ورځ وروستنۍ. آیات کې ظاهري اشکال دی. ګوره ولكن البر دا وصف دی ښه،
من آمن بالله دا ذات ته لازمیږي حمل د ذات په صرف وصف باندې حمل د ذات په صرف وصف باندې خدا باطل دی کنه تاسو ویلي حمل ویل کېږي اتحاد المتغیرین ذهنا فی الخارج اتحاد د دوه متغیرین په ذهن کې چې په خارج کې دواړې وي دله ویل کېږي حمل مثلا زویا مزید قائم زید قائم دی نو زید او قائم دا په ذهن کې دوه شیان دي خارج کې زید او دا قائم یو دی دوه نه دي نو دې ذکر اواله ګوره بر دا خو صرف وصف دی من دا ګوره ذات دی نو حمل د ذات لازمي کې په صرف وصف باندې خو باطل دی نو دیو جن مفسرین ویا خو په جانب د اسم کې مضاف مقدر رو باسي ولكن البر معنا ولكن ذا البر د نیکای والا غسوک دی چې ایمان راوړی دی په الله باندې نو ذا البر مضاف رو باسي یادا د چې بیر په معنا د بار دی خبر بارون ذات مال وصف دی من به ذات شو حمل د ذات صحیح کې به ذات مال وصف باندې لکه سویل شمه القائم زید یا په جانب ته خبر کې وته رو باسي تقدیر ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الاخر لیکن نیکی دا غچا دا چې ایمان راوړي په الله پورا درستنه نه بر من آمن حمل د وصف راغی په وصف باندې نو حمل صحیح شو نو نیکی دا غچا دا چې ایمان راوړي په الله پورا درستنه او په ملائکه باندې ول کتاب په کتابونو باندې والنبیین په انبیاء باندې د جمله کې تعریض د پاره د اهل کتابو اهل کتابو د ایمان داوا کول لیکن قران به نه منو اخیری پیغمبر نه منو الله دې نه کوي کار خدا دې تاسو پرې خېده د الله کتابونه منل د الله انبیاء منل ټول وات المال على حبه ذوي القربى او چې ورکې مال سره د محبت د مال نه خپل خپلوانو ته وات المال ورکې مال الکله غره مخکې جملو کې اغه نه کمالو چاغه ته ویل کېدل ایمانیات ایمان په الله ایمان په آخرت ایمان په ملائکه ایمان په کتابونو ایمان په انبیاء موږ تاسو ویلو د پنځو خبرو تعلق د عقیدې سره دا د عقیدې خبرې دي اوس به الله ذکر کوي عبادت مالیه اول دا ده وات المال ورکای مال على حبه دا هی ضمیر راجی کا یا الله تا ورکای مال سره د محبت د الله نه د بالقربا خپل خپلوانو ته د الله د محبت د وجنه مال ورکای خپل خپلوانو ته دویم دا چې خدای ضمیر راجی کا دی مال ته وات المال ورکای مال على حبه سره د محبت د مال نه د بالقربا خپل خپلوانو ته سمانا یو مال دې تخخم دې خخ مال دې وتا راخلی به چاته ور کوي کله کله خو انسان دې شي خو شیخ خطا کوي زمانه پلاني ته ورکا اقواسم ته خطا کینو نه محبت و سره دې وغنه بعد مرکه درېما دا چې خدای راضي کدي مسكين تا چاله چې مال ورکه وات المال ورکه مال على حبه سره د محبت د دې مسكين نه د قربا خپل قلوانو ته مسكين سره مینم لري ښا نفرت هم ته نه کوي زری مفسرین وای داهی راځي کې دی ایتا ته ایتا وات المال ورکه مال على حبه سره د ورکولو د دې سره د محبت د ورکولو نه د ورکولو د مال سره مینم ده ورکیا د ویل قربا خپل خپلوانو ته ذوی القربان بعد صلی الله بیان شپږ مصارف د زکات د مال ورکولو چاته ورکه نو د ویل قربا خپل خپلوان ولیتام یتیمانان والمساکین مسکینان وابن السبیل مسافر والسائلین سوال کوونکی دوی مال ورکي ذوی القربا وګره مقدم کړه ځکه چې حدیث کې راغلی دی صدقه کول په پردو خلق باندې وجر دی په خپل خپلوان باندې
کول دا دوا اجر دي، اجر د صدقه او اجر د قرابت. والیتام اور پس یتیم او تسویل ویل کی انفراد تا انفراد. په انسانانو کې یتیم هغه چاله ویل کیږي چې پلار مړی. حیواناتو کې په د نورو چارپای کې یتیم هغه ته ویل کیږي چې مور مړی. نو یتیم تقریبا ډېر محتاجي، ځکه د هغه تربیت څوک نه وي. والمساکین همدارنګه مسکینان، مسکین او فقیر دواړه یو شی دی. ښه ان کله چې دواړه خپل کې یو ځای راشي نو قانون دا دی اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمعا. کله چې یتیم او مسکین، کله چې فقیر او مسکین دواړه په یو ځای کې ذکر شي داره په بیل بیل معنا کې. کله چې دواړه بیل بیل ذکر لکه بدی ذکر اوس یو ذکر دی نو د فقیر او د مسکین یو معنا ده ناداره، هغه چې مال سره نشته. ومن السبيل مسافر، یو انسان دی په خپل کور کلی کې اگر کمال لري لیکن اوس مسافر دی وسره مال نشته. وسائلین او سوالګر، سوال کوونکی. وفي الرقاب او پاسا دول د سټونو کې. وفي فك الرقاب. واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. واقام الصلاه او قائمي منذ ورقي زکات والموفون بعهدهم، او وفا کوونکې دي د خپل وعدو کله چې هغه وعده وکړي. وعده باندې پلک ودرېږي، ولې چې نه ودرېږي بیا خو منافق دی کنه. وعده خلافي کول ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. چا کې صدور خو اراده لوي خالص منافق دی، یو پکې دا دی ښه چې په وعده باندې وفا نه کوي. نو د نیکۍ کار دا دی چې وفا کول په خپل وعده باندې. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. عبارت کې په نهج کې تغییر راغی ښه. والصابرین عبارت ګوره منصوب دی اوس ښه. تاسو ویلي کنه چې مذکر سالم نسب په رفع په واو ما قبل مضموم، نسب او جر په یا ما قبل مکسور. نو په دې ځکه دا منصوب دی ښا. والصابرین معنا دا چې امدح الصابرین، ز صفت کوم د صبر ناکو. یا اخص الصابرین، او ز خاص کوم صبر نا خلق فی الباساء په تکلیف مالی کې او ضراء په تکلیف بدنی کې. خلق چې هغه صبر کوي په تکلیف مالی، مال کې نقصان راغی نو صبر کوي. او الضراء معنا تکلیف بدنی، مرض پر راغی درد پر راغی نو صبر کوي. وحین الباس او په وخت جنگ کې کله چې قتال د کافرانو سره بیا صبر کوي. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. موږ تاسو مخکې ویلو چې اولئک کې دا قانون دی ښا. په لفظ اولئک کې به اشاره ما قبل تا خو سره د مذکور صفاتو. دا مخکنی خلق او د مخکنو صفاتو سره هغه کسان دي صدقو چې دې رښتیا ویل دا او دا کسان هم دي متقین دي. دا مخکنی خلق د مخکنو صفاتو سره. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. آیات کو الله ذکر کوي قانون د قصاص. ربط ما قبل سره دا موږ تاسو ویلو. الله به ذکر کوي په دې باب کې لس امور اول د تهذیب النفوس اخو ذکر شول. به ویلو چې دوه به ذکر کې څلور ذکر کوي امور سیاسی. د دوه تعلق به د نفس سره نه پاغ دوه کې یو د دې شدید ویل کې قصاص. دویم ربط دا د ګوره ما قبل سره هر کله ګوره چې مخکې د بیر کارونه ذکر شول د نیکۍ کارونه چې هغه د ایمان غوښتنه واخه. اوس به د هغې د ساتنې لپاره قانون د قصاص جاری کې. ولې که په علاقه کې قصاص جاری نشي نو یو بل راپاسېږي، خلک به وژني. بعضې خلک داسې ګورې په دې کې قانوني د سبع د درندګانو. بعض انسانانو کې صفات سبعی، بعضې کې صفات ملکی، بعضې کې صفات شهوانی. نو ځینې انسانانو کې صفات سبعی یو بل خوري، وجل کوي او مړي کوي او وهل کوي. نو که په علاقه کې دا قصاص څوک جاری نه کړي که نه نو بس
به ظلم زیاته کیږي په علاقه کې. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی په تاسو باندې القصاص بدل غسل فی القتل ببارد وجل شو کې. کتب علیکم القصاص کتبه په معنا د فرض سره لازم شوی دی په تاسو باندې پر شوی دی په تاسو باندې القصاص بدل غسل علیکم کو خیا خطاب دې قاتل ته وای ګوره پتا باندې بدل غسل دي تا نه بدل غسل کیږي نو ځان وته وسپاره یا په علیکم دې کې خطاب دې ورسو د مقتول ته چې تاسو را پاسېږئ د خپل مقتول بدل واخلئ یا په دې کې خطاب د عام امت ته چې دا قانون جاری کوي د قصاص. کتب علیکم القصاص قصاص د قص الاثر ناغستل شوی دی سمانا د بل چا په نخو په علامو بسیتلل. په قصاص کې هم دا قانون ګوري چې قاتل بزی په لار د مقتول باندې مقتول خو وجل شوی دی تللی نو قاتل ناغي بس ورولي غلی شي دی ولیکي قصاص یا قصاص غسل شوی د قطع نه دی قطعا نه په قصاص کې دا قانون دی کوم قطع راځي د دې قاتل د ژوندۍ په دې کې ختم شي بس او وجل شي. قتل جمع د قتیل ده قتیل په معنا د مقتول سره وجل شي. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى اصیل په مقابله د اصیل کې او غلام په مقابله د غلام کې او زنانه په مقابله د زنانه کې. آیات بارک عام رماویل کدا قول د عبد الله بن عباس هم دی چې د آیات ګوره محکم دی خدا منسوخ نه دی دومره دا چې د آیات مجمل دی. آیات د مایدی هغه دی په تفسیر دی چې نفس بالنفس ابه تفسیر دی د پاره الحر بالحر والعبد بالعبد اصل باوجل کېږي پاسل باندې او غلام په غلام باندې تقریبا دې کې اتفاق دی چې غلام پاسل باندې وجل کېږي یو نر په خزا په نر باندې وجل کېږي دوا. مثلا یو خزي قتل کړي دی نر وجل دی خزا به وجل کېږي نر قتل کړي خزا وجل نر به وجل کېږي. آیا کله یو غلام را پاسېږي نو اصل سره وجه دا اصل را پورته شو غلام وجه نو دا اصل به وجل کېږي او کنه که چرته دا غلام دم دي سړیو یو سړی خپل غلام قتل کړي دی نو دا مولا په نه وجل کېږي بل اتفاق. که چرته دا غلام پر دیو نو بیا به هم د اصل په دی غلام باندې نه وجل کېږي مگر که تعذیرا حاکم ته دا خبره غوړه کار شول چې روج نه مې په وجل شي کني قانونا په نه وجل کېږي ځکه چې غلام چې دا مال دی مال غلام مال دی. سفیان ثوری نه نقل دی امدارنګ د کوفی وادانه او چې ګوره اصل به وجل کېږي په غلام باندې لکه څنګه چې غلام وجل کېږي په اصل باندې وجل کېږي وای فرق پدې کې نشته. نه په لحاظ آیات حمل ده په ظاهر باندې الحر بالحر یصل فاصل او غلام په غلام او انصاف په انصاف عام په آیات کې مفهوم ته اعتبار نشته مفهوم مخالف چولوي دا معنا بني ګورچ الحر بالحر حر وجل کېږي فاصل نو حر باندې وجل کېږي یعنی والعبد بالعبد عبد وجل کېږي په عبد باندې نه په عبد باندې وجل کېږي په اصل باندې انصاف په انصاف باندې نو انصاف باندې وجل کېږي په ذکر باندې یا ذکر په انصاف باندې دل اعتبار نشته. اصل کې د دې آیات تفسیر دی آیات د مائده النفس بالنفس کافر وجل کېږي مسلمان باندې کنا
کافر خو وجل کېږي بل اتفاق ایا مسلمان وجل کېږي په کافر باندې د احناف علماء مذهب دا دی چې کچر د کافر چې و دا اهل ذمه و اهل ذمه نبی به مسلمان وجل کېږي په کافر باندې عام علماء وایي چې مسلمان نه وجل کېږي په کافر باندې برابر خبره د کافر د ذمہ ده که غیر ذمہ ده دواړو حالاتو کې مسلمان په نه وجل کېږي بلکې دیت ور کول شي امدارنګ نه وجل کېږي پلار په بچي باندې پلار په بچي یا پلار پورته شوی او بچي وجلو نو پلار نه قصاص ناغتل کېږي حدیث د صحیح ترمذی ابن ماجه ده لا يقاد الوالد بالولد قصاص بناغتل کېږي د پلار نه په بچي باندې نه پلارم په دې کې معاف ده فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فمن عفي له چاته چا په وشلا ده ارغسوګو چاغه ته په وشو د خپل رو د خوانه دی شي فاتباع بالمعروف لازم دی په د باندې ور پسې کېدل په خطرې قبان دی واداء اليه او لازم دی په هغه باندې ادا کول به احسان په خطرې فمن عفي له چاته چا په وشلا من اخيه ضرور د خوانه سمانا قاتل ته ویل شي د مقتول د وارث د خوانه بتانه من قصاص نه خلوخه تمنګ له دیت راکا پیسې رات راکا اپو ته وشلا فتباع بالمعروف نه په دې جمله کې خطاب دی د مقتول ورثه وتا لازم نه پاغه باندې ور پسې کېدل په خطر طریقه سمانا د قصاص د قاتل نه چکم دیت غواړي نه غته نه پوسول باندې غواړي نجمن مثلا 2 کالو کې 3 کالو کې المعروف ټکي قران کې راغلي دی اته دیش کرت وعداء الیه باحسان د جمله کې خطاب دی د قاتل ته او ادا کول دی هغه ته به احسان په طریقه باندې ارکلا ګوره چې د مقتول وارثانو قاتل معاف کا تا نام قصاص نه خو موږ ته پیسې راکا چې د پیسې راکړې است هغه ځان پټ کخا درب کو پیدا بشي کنن نه ثواب شي ته خو زمونږ غرور کالو سربراته ګوري دا کار باندې کې ورکواله پیسې وس ذالک تخفیف من ربکم ورحمه دا سانواله در رب خوان او رحمتم دې تخفیف ګوره ادا دې کچا تعالی د قانون را لګلې وای چې ګوره خامخا به قاتل وجل کیږي ډېر سخت و یا الله د قانون را لګلې وای چې ګوره اې د مقتول ورثه ګوره خامخا بسر په صرف قصاص دیت پاخلې قصاص نشي غستلې دام به خلوا الله تخفیف راولېږي ښا تخفیف او رحمت دې د الله د خوانه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم چا چې زیاتیو کو داغه نه بعد هغه د پاره د عذاب دردون کې فمن اعتدى بعد ذلك اعتداء دا وګوره چې کس را پاسې د مقتول وارث راپورته شو د قاتل نه پیسې مې سي واغستې الکه بس ما واست خبر خلاص شو داغه نه بعد به په حمله وکړو قاتل اوجو دلول کېږي اعتداء د سره سکول پکار دي ځنې علما خو چې به دا پشان داول قاتل دی لکه څنګه چې اول قاتل کې دا قانون دی ګورې چې قصاص غسلم جایز دي ماف کولم جایز دي او دیتم جایز دي دی سړي چې قاتل نه یواره پیسې واغستې دوباره په حمله وکړو به اوجو نه پشان داول قاتل دی بس که ماف کیا او کوانه دیت خلی او کو قصاص خلی اره کار چې کینو کولې شي نو عذاب به اسپار لیکيږي آخرت ته سزا به آخرت تسبار لیکيږي دویم قول د علماء دا چې نه دینه اوس خامخا قصاص غستل کیږي د زیاتې کړي ده قصاص به اخلي پر خود لیکيږي بنا ځنه علماء وایي چې خبر بس پارل شوی حاکم ته چې کوم شی مناسب کار کې دا کار به سره وشي
ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. دا آیات جواب د سوال دی. سوال دا ورکړه چې الله قانون د قصاص راولېږه. نه بعض خلکو اعتراض کو چې قانون د قصاص خدای الله رحمت سره مناسب نه دی. د قصاص قانون د رحمت سره منافي دی. ولی هغه مقتول خاص مړ نو قاتل ولی وجنی؟ لکه دې زمانه کې خلک وایي دا قاتل ولی وجلی کی یو خاصم کم شو دا پس ور کم وای پیسې تی والے. الله ولکم فی القصاص حیات، تاسو لپاره په بدل غسل کې ژوند دی، یو نوع ژوند. اے خاوندانو د خالص عقل دی پاش تاسو تقوادار شئ. ولکم فی القصاص حیات، تاسو لپاره په قصاص کې حیات ژوند دی. ظاهری کوم غو تاسو ګورو نو قصاص باندې قاتل استوجه شو کنه حیات د کوم شو دا خو مرګ دی. نو یا خو په دې کې اشاره ده نور عام خلکو ته، عام امت ته په دې کې اشاره ده، عام امت ته. کله چې د قاتل نه بدل واغستل شي نو عام خلک غره به قتال نه کوي، وجل به نه کوي. یا په دې کې اشاره ده د قاتل ته، قاتل هغه دا غره کړه چې قاتل د مخ کنه پته ولګيږي چې رقمه مړ یو کنه مان په بدل غستل کېږي، به څوک مړی نه کوي کنه، به وجل نه کوي. ولکم فی القصاص حیات، تاسو لپاره په دې بدل غستل کې ژوند دی. اے خاوندانو د خالص عقل، دې لپاره چې تاسو متقین شئ، یا دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د قتل کولو نه. تقوا معنی لغوي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. آیات کے بعد دویم امر سیاسی چې ردی تعلق د مالونو سره. آیات کې به ذکر کېږي مسله د وصیت. ربط ما قبل سره د هر کله ګور چې الله ویل چې قاتل دی وجل شي. اوس قاتل ته ویل کوم خطا وجنو خاص وصیت خونه کې که وصیت مسیت کې نو کا کنه وجنو دی. اوس نو د مرګ په وخت وصیت کول پکار دي. کتب علیکم لازم شوی دا پتا سبحانه اذا حضر احدکم الموت، کله چې حاضر شي او تن ته مرګ نو لازم شوی دی په دې باندې کله چې اذا حضر متضمن د معنا د شرط لره کنه نفل یوسی وصیت دیو کی ښه وصیت. ان ترک خیرن کپری خوی مال الوصیت، لازم دی او مقرر شوی دی په دې باندې وصیت. وصیت په معنا د عیسی سره دی ښه وصیت کول دا الله په دې باندې مقرر کړی دی. وصیت او حکم ته ویل کېږي چې دا غي باره کې تاکید راغلی، خاص کر وصیت په عرف کې ویل کېږي هغه کار ته چې هغه نافذ کېږي پس د مرګ نه، هغه زما د مرګ بعد سکارو کوي ښه دی ویل کېږي وصیت. کتب علیکم لازم شوی دی په تاسو باندې کله چې حاضر شي او تاسو ته مرګ. ان ترک خیره کپری خوی مال الوصیت، وصیت په لازم شوی دی. وصیت د چا د پاره؟ د پاره د مور پلار او خپل خپلوانو بالمعروف په عدل سره یا په طریقه د احسان. حقا دا حق دی په متقین باندې دا وصیت کول. آیات کې خدا مسله ذکر کیږي وصیت کول په وخت د مرګ کې مور پلار ته خپل خپلوانو ته. آیات باره کې ځینې علماء آیات خو منسوخ ده آیات الموارث باندې. څه معنا؟ هر کله ګوره چې آیاتونه د میراث نو راغلي، د میراث آیاتونه نو په هغه زمانه کې بکره چې څوک مړ کېدو نو وصیت به کو زما په دې مال کې مثلا نصف ورکې مور ته، ثلث ورکې پلار ته، ربع ورکې ښځې ته، دومره ورکې لور ته. هر کله چې الله د میراث آیاتونه راولېږل دا خبره خلاصه شوه. نو آیات په هغې باندې منسوخ دی وایي. دویم قول د علماو دا دی چې آیات منسوخ نه دی بلکې آیات دا بنا دی په ظاهر باندې، لیکن وصیت مراد دی په دې کې د پاره د هغه مور پلار او خپلوان چې هغه د میراث نه محروم دي. څه معنا؟ یو انسان مړ کېږي د هغې وارثان پاتې دي، په دې وارثانو کې پلار دی، پلار په دې غلام دی، یا پلار دی پلار کافر دی، دا خو میراث نه وړي که نه.
نو هغه د پاره تاسو وصیت وکړئ. وصیت دا هغه د پاره مراد دی هغه خپل خپلوان چې هغه په میراث کې محروم دي هغه د پاره وصیت کول جایز دي. مثلا پلار غلام دی، پلار کافر دی، مور وینځه ده، یا په دیرونو کې اورور کافر دی یا پردی غلام دی، نه خو میراث نه وړي به، نو وصیت دا هغه د پاره دی. ولکه یو انسان خپل میراث وړي هغه د پاره وصیت نشته. نبی علیہ السلام ویلا وصیت لوارثن، نشته وصیت د وارث د پاره. نو په دې معنا باندې آیات غوړې منسوخ نه دی ښه. نو آیات بنا دی په ظاهر باندې. نو بیا وصیت کولای شي مور پلار د پاره یا خپل خپلوانو د پاره چې چا برخه په دې میراث کې نه. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلون. ارګره ګوره چې مخکې آیات کې الله ویلي چې وخت نمبر کې وصیت کوي. آیات کې به ضرور نه هغه چا د پاره چې هغه په د بل په وصیت کې تغییر راوړي. مثلا بابا وصیت کړي زما د مال راوالده په د جماعت باندې ولګوي سلسله لګوي ښا چې بابا مړ شنو بس بچلو پر غوندي ولکه بابا سینما خودلې و بابا جماعت نو خودلې بابا پلانې زه خودلې پلانې خودلې دا اوس هغه وصیت کې تغییر دی ښا. بابا ویلی مثلا ما په دې مال کې پیسې ورکې پلانې ته چې کله مړ شنو هغه نو سی وې نه وای هغه نو خودلې هغه بل خپل ملګری و خو هغه خودلې دا وصیت کې تغییر دی. فمن بدله بعد ما سمعه، چا چې بدل کړ د وصیت کول پس دا غینا چې وورید دا هو راځي ک عیسی ته. چا چې بدل کړ د وصیت کول پس دا غي چې وورید فانما اسمه على الذين يبدلون، یقینا ګنای پاغه چا دا چا وی بدلای وصیت. بشک الله سمیع او علیم ذات دی. فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. آیات کې الله اوس یو ادب بیانوي. آیات کې بعد ترغیب د پاره د اصلاح. کله کله ګوره سره وصیت کوي وخت د وصیت کې داغه نه غړي وړي ویلې شي ښا الکه زما دښمنی د چا سره ښا او دا پیسې براواله په دې باندې پلانې به مړ کې پلانې به مړ کوي دا د زما وصیت دی او زما د وصیت د ګوره چې بچیانو ګوره کینه نه ښه بدل باخلای. زما د وصیت د ګوره په دې پیسو باندې په پلانې سینما جوړوي شراب خانه به جوړوي. نو د وصیت کې چا اصلاح کونو د ګناګار نه دی. لکه بابا خو د مرګ وخت ګډي وړي ویلې وي هغه وصیت کړو چې هغه د ګناه وصیتو. فمن خاف من موس جنفا، خوف په معنا د علم دی په دې ځکه څوک چې پوهه شو د وصیت کوونکې نه د کګېدلو او اثمن یا د ګناه. جنف ویل کېږي کګېدل خطان، اثم ویل کېږي کګېدل قصدن. کله کله د سی ګوره یو انسان د مر په وخت کې وصیت کوي سهوان پکې غلط شي خاص سهوان، یا کله کله د سی یو انسان وصیت کوي قصدن غلط وصیت کوي. دا غدوار صورتونه کې یو کس را پاسې د وصیت اصلاح کو نو په دې باندې ګناه نشته. فمن خاف من موس جنفا او اثما، څوک چې پوه شو د وصیت کوونکې نه په کوګوالي باندې خطأن یا په کوګوالي باندې قصدن فاصلح بینهم، بس اصلاح راوړه داغه په منځ کې نشته ګناه پاغه باندې. بشک الله غفور او رحیم ذات دی. استوال وصیت اصلاح کنه ګناګار نه دی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیات کې الله ذکر کوي دریم امر سیاسی ښه دریم رب دې ګره ما قبل سره دادي ار کړه چاول الله ذکر کوي مسله د قصاص. په قصاص کې د نفس ختمېدلو، په وصیت کې د مال ختمېدلو او په صيام کې د نفس کمزوري کېدل دي. دله ویل کی ګوره نازلېدل د اشق نشق ته قصاص ډیر څه هو وصیت به ورپسې لګ څه هو روزه غینم لګ آسان دی یو د بل نه لګ آسانيږي ځکه قصاص کې بالکل نفس د منځزي په وصیت کې مال د منځزي او په روزه کې نفس کمزوري کیږي. دا مناسبت ده.
یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو کتب علیکم الصیام لازم شوی دا پتا سو باندې روزه نیول. نبی علیہ السلام باندې الله روزه فرض کړی و تقریبا د هجرت په دویم کال باندې په دویم کال داغه نمخ کې نبی علیہ السلام نیولې روزه ایام البیض بیني ولې د عاشوري بیني ولا لیکن فرض روزه په الله نه مقرر کړی دا د رمضان والا دا نه و دا په الله مقرر کړی په دویم کال د هجرت باندې. کتب علیکم الصیام لازم دا پتا سو باندې الصیام روزه نیول. صیام په لغت کې ویل کېږي امساک ته نفس امساک ځان بندول دل ویل کېږي. په شریعت کې ویل کېږي ځان بندول د خوراک او اسکاک او د جماعه مفترات ثلاثه د ورځې د خوانه په نیت د روزه دل ویل کېږي صيام. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لکه څنګه چې لازم شوه پاکستان تاسو نه مخکې تیر شوی دي. کما کتب علی الذین من قبلکم یا خو په دې تشبیه کې غرض ګوره فرضیت ته لکه څنګه چې په هغه فرض وا پتا سم فرض ده تشبیه په فرضیت کې ده یا تشبیه ده په دې خبره کې د اهل کتاب طریقه دا وکړه بچي ما خام شو هغه برو جماعت کو خو چې کله بسو ګود شو به په خوراک بندو. په اول زمانه کې په دې امت کې مدا کارو چې کله به سو ګود شو بس خوراک په دې باندې بندو اسکاک په دې بندو جما په بندوا. نو تشبیه غره پاغه کې مراد د خو په اعتبار د اول وخت باندې وره په اعتبار د اول وخت یا دا و چې کما کتبه کې مراد دي اهل کتاب باندې الله فرض کړی په هر میاشت کې درې روزي په نبی علیہ السلام الله فرض کړی د رمضان نمخ کې ایام البیض هر میاشت کې درې روزي. بعض علماء او تشبیه مراد د په عادت کې لکه څنګه چې ګوره په دې امت باندې دیش تیر پاغي باندې دیر شوي لیکن هغه په دې کې ځان احتیاطین جوړ کړیو احتیاطین سکارت مثلا روزي ونی ولې احتیاط د وجنه اول کې وضعیت ونی ولا او په اخر کې وضعیت نو دو دیرش بل کال دا کارو کو پاول کې وضعیت او په اخر کې وضعیت سلور دیرش بل کال دا کارو کو اندسي تقریبا سالوي خلا ورسولي په دې کې داغه یو پیر بیا یو عالم ناروغ شوخه ناروغه وای ویل کړه د زمات الله صحت را کړه به دا روزي چې 50 کومه استغه الله روح ک روزي 50 ونی ولي به 50 نو اصل کې روزي دا غوم وی سالوي دا دیرشه لیکن هغه ځام باندې بس زیاتولي 50 ولې ورسولي. نو تشبیه دا غوړه په عادت کې کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو تقوادار شئ لعلکم تتقون. آیات نو دا مسله غوړه معلومیږي چې روزه غوړه سبب د پاره تقوا ده. وجه دا د روزه د وجه د انسان کې ماده شهوانی کمزوري کیږي نو د شیطان چې کملاري دغه غم کمزوري کیږي دې سره نو دې پاره غوړه الله وایي چې تاسو متقین شئ د روزه د وجنه دیو جن غرزنی علماء د روزي فائدو کې پیدا ده د شهوت کمزوري کېدل. دویم دا غره په نفس باندې د خواهشات او د محبوب شیانو بندول. درېم دا د غره و د روزي پیدا کله چې انسان خوراک سکاک نه کوي نه په نفس کې کوم تیزی هغه ماته شي هغه جوش چبکی. څلورم دا غره کله چې انسان روزي ونیسي نو په فقیرانو باندې به رحم راشي فقیرانو باندې مسکینانو باندې یتیمانو باندې رحم راشي. پنځم دا غوړه روزي نیول باندې شیطان لارې بنديږي ځکه شیطان غوړه په انسان کې ګرځيږي کنه. شپږم دا غوړه کله چې انسان روزي نیسي داغي اندامونه کمزوري شي بیچاره zarar نه رسي جنگونه نه کوي لانجې نه کوي داوی نه کوي. وم دا چې انسان کې تقوا راشي د ګناهونو نه به ځان بند کړي لعلکم تتقون. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر.
د آیات کې بس الله ذکر کوي د روزي د پاره وخه مدت روزي خونی سمره روزي ونیسو غون کالی ونیسو کنه لګ وخه ونیسو دویم په آیات کې الله ذکر کوي بعض رسختونه ښه او داغه د پاره به حکم د فدیه دا به الله ذکر کوي ایام معدودات ورسه ورځې شمار کړی شوی صوموا ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر سوک چې پتا سو کې ناروغ یا په سفر باندې وي فعدة من ايام اخر لازم نه پاغ باندې شمار د نور ورځو نور ورځ دا معنی انسان دی پروژه کې ناروغ شوی د الله سورزي ناغشل رزي خونی سکنه پروژه کې مسافر مثلا الله سورزي او شل رزي خونی سا ابا کې بشماري نو شل دیونی ولی نو لست یو خړل نو لست بیراو ګرځا ورستا فمن كان منكم مريضا دا غرسخت ته سوک چې پتا سو کې ناروغ یا په سفر باندې وي فعدة من ايام اخر بس لازم دی پاغ باندې شمار د نور ورځو یعنی کوم ورځې چې خوړې د مرز د وجنه باقي ورځې براو ګرځي من ايام اخر د علماء منځ کې بده کې اختلاف دی چې کم مرز د وجنه انسان روزه ماتولې شي ښه د کم مرز د وجنه د امام بخاری رحمه الله او د ځینې محدثینو مذهب خدا دی چې ار مرز چی ښه لګي ګډيري خو چې نفس د مرز نوم پی انسان روزه ماتولې شي د امام بخاری بارک راغلی دی امام بخاری وې زروجاو ما ازت په رمضان کې ما چې د زما کوته خوګه شوی و د لګ ناروغه غوندې و ما ناروغه نظم پختنه تراغ یو محدث بل اسحاق ابن راهوی نو ما روزه ماته کړی و نو ما ته وته روزه ماته کړی مال چې آو و دې وجه چې په دې رسخت باندې عمل کې ما ویل آو ما ولي ویل چې حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما ته حدیث بیان کړی دی عبدان نقل کړی د عبد الله بن مبارک نه نقل کړی د ابن جريج نه او ما عطا ته ویلي چې دا روزه به ماته د کوم مرز نه وی عطا ویل چې من اي مرض کان هر مرض نه چی انسان چې ار رقم مریض خو چې مریضي وی روزه ماته ویلش د محمد بن سیرین بارک راغلی دی طریق باندې تمام وای چې زلاړما په محمد باندې ور داخل شه محمد بن سیرین باندې چې ګورم روزه ماته کړي خوراک کوي هغه وز ما په دې ګوته کې در غوندې و ګوته مې خوګېدله نو ځکه مې روزه ماته کړه دویم قول دی په دې کې د عام علماء چې نه روزه به ماتېږي په هغه مرز باندې چې دا هغه مرز د وجنه انسان ته روزه نیول ګرانی یا په روزه باندې مرز زیاتېږي یا انسان ته بده کې سخت تکلیف رسیږي نو به انسان روزه ماتای کنین وره نه به ماتای ښا نه به ماتای نه پدې کې ځینې علماء وایي چې په ولاړه باندې مونږ شکولې ځینې نور لکه غوړه قول غوړه پدې کاول دی چې کله انسان مریض شي الله ویلي مریضن چې مریضي او د مرض نوم پیینه بس روزه ماتول شي او علی سفر نه په سفر باندې وي نفعدته من ایام اخر لازم دی پاغ باندې شمار د نور ورځو وعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعد الذين يطيقونه او پاکستان باندې چې طاقت نه لري د روزي نیولو فدیه ورکول دي د خوراک د مسكين وعد الذين يطيقونه دا ته مطلب خدا دی یطيقون په ظاهر باندې بنا د معنا طاقت سره کسان چې هغه طاقت لري د روزي نیولو فدیه دا پاغي باندې طعام د مسکین سمانه انسان د روزي نیولو طاقت لري ولیکن بیا روزه نه نسی فدیه ورکول شي نو په دې معنا باندې بیعت غره منسوخ شوی دی اوله زمانه کې دا قانون وکړه چې الله روزي راولېګلی نو روزي نیول فرض غره خو لکه انسان د پاره په دې کې اختیارو که روزي نسی او کني نسی نو فدیه ورکړي بس نیولش یا فدیه ورکولش اختیارو نو په دې معنا باندې چې شنو آیات به منسوخ شوی دی
دویم دا چې یطیقونه، دا باب د اطاق یطیقو حمزه پر د سلب ده. هغه کسان چې طاقت نه لري د روزي نیولو ناغي باندې لازم دی فدیه ورکول طعام مسکین ته، طعام د مسکین. یطیقونه دا معنا چې طاقت نه لري د روزي د نیولو. نه په دې معنا باندې ګورایت په منسوخ نه دی، ها محکم دی. درې مطلب دا دی هغه کسان یطیقونه، یطیقونه اطاق یطیق دی ویل کیږي چې یو کار کول د سخت تکلیف سره. نو معنا دا شو چې سخت تکلیف باندې روزي نسی، مشقت دی ورته. نو که دغه خلک بیا ماته کې فدیه ورکوي نو ورکول شي. نو دا ګوره به حمل شو په عذر باندې. یو انسان د روزي د لاس سخت پازابيږي، مریض دی، معده خرابه ده، روزي پازابي، نو به ماته کړه ماته ولې شي. بعض علماء ولته مراد یطیقونه هنا هغه انسان چې داغه طاقت دی د فدیه ورکولو، د سرسایه ورکولو. خو دې کې سرسایه ته اشاره ده، سرسایه ته. هغه کسان چې هغه طاقت لري، طاقت مالی، نو لازم نه پاغه باندې فدیه ورکول طعام د مسکین، یعنی سرسایه ورکول. دا په دې باندې دا په دې کې مراد ده. ففدیه طعام مسکین، لازم نه پاغه باندې فدیه ورکول طعام د مسکین. د فدیه تقریبا اندازه د امام مالک صاحب وي یو مد بور کولې کېږي هر مسکین ته، یو مد. مد ویل کېږي د امتداد الیدین المعتدلتین، د سلاسونه کلاو کوي په دې کې او شعر واخلي، د ویل کېږي مد. نو یو مد تقریبا د زمانہ کې یو صاع دا 2 مد دی، خدوه. نو یو صاع تقریبا 2 کیلو او 2.5 ګرامه، یعنی په باندې 2 کیلو یا 200 ګرامه. نو یو مد تقریبا 1 کیلو او نیم پاو دومره ته جوړیږي. دومره شی به ورکی. امام سفیان وایي چې نه نصف ساعه ورکی، نیم ساعه، نیم ساعه ورکی د غنمونه، یو ساعه ورکی د کجورو د مېزونه. دا فدیه ده. فدیه طعام مسکین. ابن عطیه وی بعض قراتونی کې راغلي دي لکه په قرات نافع کې فدیه طعام مسکین. فدیه مضاف ته طعام ته، طعام مضاف ته به مسکین ته. فمن تطوع خيرا فهو خير الله. چا چې په خوشاله باندې وکړه د خیر کار هغه د پاره غوړه ده. فمن تطوع خيرا، چا چې په خپل رضا او خوشاله باندې وکړه د خیر کار. یا خدایت مطلب دا دی چې یو انسان د پاغه باندې لازم ده یو فدیه، دا ورکه 2 فدیه، 2 ورکه نه بس هغه لپاره غوړه ده. کدا معنا په دې کې عبد الله بن عباس کړي، امام طاووس امدارنګ امام عطا کړي. من اطعم مسکینین طعاما، چا چې 2 مسکینو ته طعام ورکړ دیو په ځای باندې خکاری وکړه. یا بس عام ولګوي، ارد خیر کار ته شامل کړي. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. وان تصوموا خير لكم. ارکل څنګه غوتا سمخ کی ویلي چاواله کې قانون دا ورکه انسان باندې روزه لازم شو نو کني ولا او کما ته ولا فدیه ورکوله اختیارو. وان تصوموا داغه سره ولګوي به. وان تصوموا خير لكم، او روزه نیول تاسو لپاره غوړه دي د فدیه ورکولونه. ان اگر کتار پاره خو اختیار دی ک فدیه ورکه کو روزه نیسی، لیکن روزه نیول غوړه دي. ښا صيامکم خير لكم، کچته تاسو پويږئ تاسو لپاره روزه نیول غوړه دي. دا به هغه سره ولګوي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي ارګه غوړه چې مخکات کې الله ویل ایام معدودات، تاسو باندې لازم دي ورځې معلومي. نه معلومي ورځ اوس په دې کې داغه تعین کوي ښا چې معلومي ورځ د خاص میاشتې دي، ښا د خاص میاشتې وسره به الله په دې کې د میاشتې فضیلت هم بیانوي. د میاشتې
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان هغه چې نازل شوی دی په دې کې قرآن شهر رمضان یا خدا شهرو دا خبر دی ښه امام فراوی اصل کې دی پر مبتدا مقدر د معنا ذالکم شهر رمضان اخفش وی المکتوب علیکم شهر رمضان بعضوی امام قصی وی چې دا بدل د مخ کې صيام نه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام شهر رمضان دا غینه بدل دی شهر ته شهر ځکه وی دا ابن عتیه وی د اشتهار ناغستل شوی دی اشتهار نو د شهر ګورې علم ارچا ته مشهور شي چې ما شرو خو خلکو را خطلې دا ورا خطلې دا نو علم ارچا سره یې ښه دغه ځکه شهر وی اشتهار پدې کې الذي انزل فيه القرآن اغه نازل شوی دی پدې کې قرآن اول کې موږ تاسو ویلو دا عبد الله بن عباس ابن نقل دی قرآن په رمضان کې نازل دی د لوح محفوظ نه بیت العزت ته نو ګور دي چې هغه نزول مراد دی ښا قرآن نازل شوی دی دفعه واحده د لوح محفوظ نه بیت العزت ته حدیث د واصله بین اسقا کې مراغل نبی علیہ السلام فرمایلی دي نبی علیہ السلام ویل نازل شوی صحیفه د ابراهیم علیہ السلام په اول شپه رمضان کې تورات نازل شوی دی د رمضان په شپږم شپه باندې شپږ شپې تیر شوی انجیل نازل شو د رمضان 14 شپې تیر شوی او قرآن نازل شو د رمضان 30 تیر شوی ها 30 نو ګردینه مراد دی هغه نزول چې کوم نزول دی بیت العزت ته ولزمکه تراکته شوی دی په درشتو کالو کې انزل فيه القرآن یاد آیت دا مطلب دی چې د میاشتې په باره کې قرآن راغلی دی د میاشتې فضیلت پکې بیان شوی انزل فيه دا معنا د دې میاشتې په شان کې د دې په عظمت کې قرآن راغلی دی قرآن ټکی راغلی قرآن کې اتفا مذکرت هدى للناس وبينات من الهدى هدى للناس دا قرآن چې دا هدایت ته د خلکو لپاره هدى مراد دی هغه دلالات واضحه هغه ادله واضحه د حلال او د حرام حلال پکې بیان شوی دی حرام پکې بیان شوی دی حدود پکې بیانېږي احکامات پکې بیانېږي د هدایت شو کنه خلکو لپاره وبينات من الهدى والفرقان او واضحه دلایل دي د هدایت او الفرقان نو جدا کون کې د حق او د باطل دي وبينات من الهدى ورمخکم تیر شو هدى نو سمو هدى بعض علماء خو چې اول هدایت نه مراد ده هدایت د قرآن دویم هدایت نه مراد ده هدایت د مخکنو کتابونو وبينات من الهدى واضحه دلایل دي د هدایت د جملې نه چې مخکنی کتابونه دي یا اول کې هدایت مراد ده هدایت په اصول کې دویم کې مراد ده هدایت په فروع او په احکاماتو کې والفرقان قرآن چې ده جدا کون کې د حق او د باطل ده فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر بس چا چې ولیدلا پتا سو کې میاشت روزه دی ونیسی اول زمانه کې دا قانون غوړي اختیارو که روزه نیسی او که فدیه ورکې کله چې د آیات راغلی اختیار ختم شوخه اوس به خامخا روزه نیسی فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر دا جمله غره به مکرره شو د پاره د په دی وهم دا غره مخکې خو الله ویلی غره اختیار دی د په اختیار کې بعضی مریض او مسافر بیان کړیو اوس الله ویل غره اختیار نشته نو چا به وهم کو چې رخصت هم نشته نه رخصت اوس نشته اختیار نشته لیکن رخصت شته ومن کان من سوچ وی ناروغ او یی په سفر باندې لازم دی پاغ باندې شمارل د ورځې نورو آیت نو دا مسله ګور معلومیږي انسان دی ناروغ شوی دی هغه په مرض کې روزي خوړلې وي کله چې مثلا روغ شروع به ودا کزیرا ګرځي
یو انسان د مثلا هغه ناروغ شو مرض کې روزي خوړلې هم د مریض و استمر شو د صحت ورځې پیدا نه کړې ښه د صحت ورځې وسره نه وي په دې قضا نه نشته ولې دله نور ورځې پلاس ورغلی سه دا کوم ورځ شماري دله باید د صحت ورځ پلاس باندې ورشي یو انسان دی په روزه کې ناروغ دی روزي وخوړي هم د ناروغ و په دې مرض کې مړم شو بالکل صحت په تلاس ترانغه نه بده باندې قضا نه نشته يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر غواړي الله تعالی پتا سبحانه سانه کول او غواړي پتا سبحانه سخته يريد بكم اليسر يريد الله بكم اليسر اراده کوي الله پتا سبحانه اسانتیا د الله دا وګوره الله تعالی چې دې منګو تاسو لپاره فطر او روزي ماتورات مباح کړي په مرض کې او په سفر کې ناروغ شوی خوره مسافر شوی خوره دا غوړیا غوي سر دی کنه نو دا غو د الله د خوانه یوسر شو ولا يريد بكم العسر او نغواړي په تاسو باندې تنگسیا کول او تکلیف در کول تاسو لا تکلیف بالا وی چې الله ویل چې خامخا به نسی ښا ولو کوم رکیږي نسی با ولو کته په سفر کې سخت په تکلیف کې نسی بیا نه الله و چوي خوره بلکې حدیث کې راغلي دي په سفر کې وره پروژې نیولو کې چې کله انسان له بده کې تکلیف رسیږي دي کې ثواب نشته نبی علیہ السلام په سفر کې روانو ملګری وسره چې ګوري او ځکه کس پروت خلک په سورې کړي دي ول څه خبره ده ول پلانې روزي خراب کړي دی پروت دی نبی علیہ السلام ویله سم نبی رسیام په سفر په دې سي روزه کې ګوره په سفر کې ثواب نشته ها د سي روزه کې څه مراد دی ګوره چې وې سړی ګوره په دې روزه کې سخت په سفر کې سخت روزي خراب کړي او به هم نشي نو په دې کې ګوره ثواب نشته ما ته ول پکار دي ولا يريد بكم العسر او نغواړي په تاسو باندې سختی کول ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكمل العدة او دې لپاره چې تاسو پوره کړئ شمار لتكملوا کې لام چې لام کوي دیخه یعنی الله غواړي چې تاسو به دې باندې پوره کړئ شمار ولتكبروا الله على ما هداكم او دې لپاره چې تاسو عظمت بیان کړئ لوی بیان کړئ د الله په هغه طریقه چې تاسو له خود له کړی دا ولتكملوا العدة دا ولګوي دا هغه سره غوړي فعدة من ايام اخر هغه سره ولګوي الله پتا سبحان لازم کړی دا قصارا ګرځول دې لپاره چې تاسو پوره کړئ شمار پوره کړئ نو ځکه وای کنه دا ورځ وشمارای چې کم زیات نشي نو قضا برا غول شي موافق د وجوب مثلا پتا روزي واجب دي دیرش لست بده کې خورل نه لس پراو کړځي شمار پوره شو ولتكبروا الله على ما هداكم د دې لپاره چې تاسو لوی بیان کړئ دا الله په هغه طریقه چې تاسو له هدایت کړی دی د ذکر تکبرون مراد فرضیت قضا سفیان ثوری وای دینه مراد د تکبیر نه ویل پوره د وړي کې اختر کې کله چې وړي کې اختر شي بس आवाज بکوي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا بوي عبد الله بن عباس ویل چې خلک بچ دي تکبیرونه به شروع کوي کله چې د اختر مې شروع کیږي هغه نه تکبیرونه شروع کی تر هغه وخت پورې کله چې امام خطبه بس کی دی وخت پورې به وایي یا دی وخت پورې کله چې امام راوځي خطبه شروع کول غواړي دی وخت پورې به وایي امام مالک رحمه الله وایي تکبیرونه به ویل کیږي اذان کله چې انسان د کور نه راوځي تر دې پورې چې امام خطبه ته راوځي په دې منځ کې به ویل کیږي ورتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون او دې لپاره چې تاسو شکر د الله ادا کړئ شکر د الله ادا کیږي په اهتمام د بندګۍ په سفر کې مروجي په حاضر کې روجي نصاب په سفر کې شمار کوه به رست قضیه راو ګرځوا بس اهتمام دی راوي کنه واذا سالك عبادي عني فاني قريب هر کله غواړه چې مخکات کې الله بیان کړ مسله د روزي نو غواړه روزه سبب د قربت الهی ده په دې باندې انسان الله ته نږدې کی
نو د روزه د وجه نه الله د انسان دعاګانې قبلې کنا نو ځکه اوس الله د دعا والا مسله ذکر کوي. نبی علیہ السلام فرمایي د روزدار د پاره الله یو دعا قبلې ښه د ار جماعت په وخت کې الله دعا قبلې نه په دې وخت دعا کول پکاري. ډیر خلک په دې جماعت کې ناسي ښه دعاګان ته فکر نه بس ذهن په دې کاسو کې ښه کما باول خرم یا نور خبرو کې ذهني د قیمتي وخت د لاس اور کې ګو د ډیر قیمتي وخت دی د جماعت په وخت کې الله دعا قبلې نو دې سورې تقریبا یا نه هیڅ تا چې نه هیڅ ورځ ګره دعا وکړه په دې نه هیڅ کې چې ستا لس دعاګان الله قبول کړي بس بیړې دلاړه په دریاب وخته به مزه کا نه پابندې باندې دعاګانې پکار دي. ځان د پاره دعا پکاري د امت د پاره دعا پکاري خپلوان د پاره دعا پکاري عام مسلمانان د پاره دعاګانې پکاري. نو ځکه الله دا مسله ذکر کوي. حسن بصری سے ابوی چې سبب د آیات دا ده ځینو خلکو نبی علیه السلام ته ویلو چې اقریب ربنا فنناجيه ام بعید فنناديه زمونږ رب نږدې چې موږ سره پټي پټي خبرې وکړو او کنه لوري چې موږ ولا چغې وو چې یا الله یا الله زمونږ رب څنګه دی. آیات الله راولېږي چې فإني قریبا ځنې دې ما بعض يهودو دا پښتنه کوله چې زمونږ رب خوري لري دی اب څنګه دعاګانې اوري اخوډیر لري دی. الله جواب وکړي چې فإني قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کله چې پښتنو کې تانا بندگان زما بارکي فإني قریب وتویا ځخونی دیما فإني قریب. ابن جرير رحمه الله ویلا چې قریب دی په اعتبار سمع او د اجابت باندې د خلکو دعاګانې اوري او د خلکو دعاګانې قبلې. امام قرطبي وی الله قریب دی معنا په اعتبار د اجابت په اعتبار د علم په اعتبار د فضل. خازن وی الله قریب دی په اعتبار د علم په اعتبار د حفظ الله به ساتي. د دې علماء په دغه تفسیر کې څه مطلب دی؟ مطلب دا لري چې قریب ذاتی و نه خلای غوري ښا الله په اعتبار د ذات سره غوري په عرش دی قریب دی په اعتبار د صفات سره په اعتبار د علم او قدرت سره دې مقصد دی غوري. اجیب دعوت الداعی قبل ما دعا کوونکی دادعان کله چې دعا غواړي زمانہ اجیب دعوت الداعی دا صفت قریب د پاره دی. قبل ما دعا کوونکی دادعان کله چې دعا غواړي زمانہ نوجیب خو یا صفت د پاره د قریب شو یا دا دویم خبر دی خبر بعد الخبر. سوال دار غوړي وروخه انسانان دعاګانې کوي الله نه قبلې. جواب دا دی یا خو قبولیت غوړي په درې قسمه دی ښه. حدیث کې راغلی دی ما من داع يدعو الا كان بين احدى ثلاث ما من داع يدعو نشته دعا کوونکی چې دعا غواړي مگر دای په من دی یو د درې خبرو کې یا وتعالى امدا شي ور کوي یا ولد یا تبل مصیبت دفکی یا ول خیرت ذخیره کی قبول شو کنه. دویمه دا غواړي چې کله کله د انسان دعا غواړي په شرطونو برابر نه کله چې دعا غواړي په شرطونو باندې برابر والله قبلې سمانا په دعا کې به غلط الفاظ نه وي حرام مال باندې خوري دروغ باندې عجرت او تیزی باندې بده کنه کې اندارنګ په دعاګانو کې به غلوم نه کې په صحیح وختونو کې به کې الله بدل به دعا قبلې. ډیرو غره موږ تاسو دعاګانې کوي خو دعا په شرط باندې برابر نه هغه وخت سره برابر نه یا مثلا زموږ په عجلتي ښه وګوره ابراهيم عليه السلام دعا وکړه نو الله 2000 کال بعد قبول کړه 2000 کال بعد. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي بس خبره دی ومني زما او ایمان دروړي ما باندې فليستجيبوا لي. ابن عتیه ول تمراد استجابت نه دی ګوره طاعت او عمل کول هغه وی کنه فليستجيبوا قبولتیا دیو کې زما معنا به طاعت او عمل. ابو رجاء خراسانی وی چې فليستجيبوا لي دا معنا دعاګانې دی غواړي زمانہ فليدعوا لي وليؤمنوا بي يوم دانګه باور لري په ما باندې ایمان راوړي
یا وليؤمنوا بی دا مد ایمان معنا لغوي مراد ده یقین دې کوي په دې خبره باندې ذکر دعاګانې قبلهم. نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی فرمایي نبی علیہ السلام وی ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الله نه دعاګانې غواړي په داسې حال کې چې تاسو یقین کوونکې استه په قبولتیا چې الله قبلای. داس یقین مګوره کوي په دعاګانو دا باران الله زموږ په دعا را وریخه دا باران چې الله را ور د زموږ دعا وا دا خسته هوا چې را ولګیدا دا فصل چې وشو دا مریض چې الله خو کړه زموږ دعا وا په ځان بدګماني مکوئ. کرم چې ګوره په خپل دعا باندې خ یقین وکړه به چې کړه دعا کوي الله به قبلای. دا تاسو نو امید وي کنه چې دا باران چې کوم ولي الله به دعا کړی نو نا مریض چې خوشو چا به دعا کړی نو یله کو هم ته ولي ولای کنه منځونه کې روزینی سید الله معنی ذکر اسکار کې ته ولي ولای کنه نه په خپل دعا باندې ګور یقین وکړي. کلم چې ګوره په خپل دعا باندې خو ګمان پیدا شو چې کړه دعا کوي الله به دعا را قبلای. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. د دې لپاره چې دوی ایمان لري ما باندې لپاره چې دوی په هدایت باندې شي. رشد معنا هدایت. احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. احل لكم ليلة الصيام هر کله غواړي چې مخکات کې الله د روزي حال ذکر کوو. اوس الله د روزي د شپې حال ذکر کوي. خاطر د شپې احکامات. اوله زمانه کې نبی عليه السلام باندې چې الله کله روزي راولي غلې نو قانون دار علی غلې په دې کې چې ارغه سوګو چې هغه د شپې د خوانه درو جماعت نه بعد وده شو نبي به باندې خوراک اوس کا کو جما بندې ښا بند وي. ورسته به الله دا حکم راولېږي چې بعد شپې د خوانه مکمل اجازه ده ولو کو د خوب نمخ کی ولو کو د خوب نه باري. احل لكم ليلة الصيام حلال شوی تاسو لپاره پښپا د روزه کې یا رفثو رفث ویل کېږي. عبد الله بن عباس وی ارغه خبره ته ویل کېږي ارغه قول او فعل چې انسان د خپل خزینه غواړي دې ویل کېږي رفث د جما خبره د جما کارونه. ابن عتیه او زجاج ویل کېږي جما ته. نو حلال شوی تاسو لپاره پښپا د روزه کې جما کول الى نسائكم دخل ببيان سرا هن لباس لكم وانتم لباس لهن. دل ولیکيږي علت پاره دی باحت تعلیل دی باحت. هن لباس لكم اغوی جامع دي تاسو لپاره او تاسو جامع استه دا اغوی د پاره. ارګلا ګور چې یو د بل جامع استه یو بل نه پیدا غسلم جایز دي ښا. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. خزته خو لباس کویل دی چې یا خو ځینې علماوی ګوره دا دواړه ورې په وخت د خوب کې ځان لغړی او یو جامه کې ځان راچمکای. یو جامه کې ربی سے ابوی ربی ويهن لباس لكم وانتم لباس لهن دا معنا وهن فراش لكم وانتم لحاف لهن. اغه تاسو د پاره توشک دی ښا تاسو هغه د پاره بلستر راستای. توشک ګوره لاندې بلستنه باندې کنه نو هغه تاسو توشک او تاسو بلستنه راستای. یا هن لباس لكم وانتم لباس لهن. لکه څنګه چې ګوره لباس انسان سره نږدې د بدن حال هغه ته معلومي. ستا بدن کې صعيب دی یا سبل کې د غدي ته معلوم دی لباس ته. ام دغه څه ګوره د نر بدن معلومي خزلا د خزي معلومي خپل خاوند ته. سره موجوده د ګوره لکه څنګه چې انسان خسته په لباس باندې الناس باللباس ام دغه څه ګوره خزه په میړه باندې خسته میړه په خزه باندې خسته. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم علم الله پویا دی الله تعالی چې یقینا تاسو تختانون انفسکم یقینا تاسو به نقصان کې اچولای به خپل ځانونه. فتاب علیکم بس اسانته وکړه په تاسو باندې. هر کله ګوره چې په اوله زمانه کې موږ تاسو ویلو قانون داو چې د شپې د خوانه بسو ګود شونه په دې باندې خوراک بند سکاک بند جما بند. یو ځل عمر فاروق صاحب راغی خپل کور ته نو بیبي ته بیبي نه مطالبه وکړه د نزدېکت هغه زو د شوی ما ویننا سه باندې جوړه و د شوی نه نو بدا خطه یو شو لخوا
همدغه سي مسله شو په کعب بن مالک باندې همدغه سي په صحابه کرامو کې صحابي داو چې د قیس بن سرمه په نوم باندې د ورځې په پټي کې کار وکړو نو بیګات چراغ نو رجمات وخت دی ښا خزرال هغه د پاره خوراک برابرو دا ناس ته غریب سره هم سود شوو چې خزرال چې ګوري وده دی غریب بیګانه به خوراک نه پاتې شو نو سبا ته په پټي کې ستبه وشه شو خراب شو ځکه پرونم نار او بیګام دی نار او ننم نار نو الله بس ادیک اسانتیا راولې غلا عالم الله په دې الله تعالی چې یقینا تاسو کنتم وای تاسو چې ځان نوم نقصان کې چولې تختانون د خیانت په معنا د نقصان سره دی ښا نقصان کوم چولې خپل ځانونه لکه دا کار موږ عمر صاحب کړو کعب بن مالک کړو نو فتاب علیکم اسانته وکړه پتا سو باندې وافان کوم پر اخوال راوړ پتا سو باندې دې ځکه دا په معنا پرختیا ده فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن بس وسو باشروهن مباشرت کوي نزدېکت کوي مباشرت ویلې کېږي ځکه چې په دې کې الصاق البشرة بالبشرة سرمنه سره لګيږي خیو دبل نو دته مباشرت نه مراد د جما کول ښه کنه د جما نه ده فالآن بس وسو باشروهن مباشرت کوي تاسو دا غوي سره جما سره کوي وابتغوا ما كتب الله لكم او طلب کوي تاسو هغه چې الله تاسو لپاره مقرر کړی وي وابتغوا ما كتب الله لكم یا خو په دې کې مطلب دا دی چې تاسو په وخت جما کې طلب د ولادت کوي ها جما کوي په نیت د بچی باندې چې الله در بچی درکې یا وابتغوا ما كتب الله لكم دا معنا تاسو د جما د پاره د جما زی طلب کوي چې هغه زی د حرس دی ها قبول دی قبول یا وابتغوا ما كتب الله لكم دا معنا هغه وختونه طلب کوي چې بده کې د اوقاتو کې جما کول مباح دي د نه چې وخت مانځي ته نزدېکت کې یا وابتغوا ما كتب الله لكم بعض خلک د سی ګوره چې هغه د پاره وسخه اجازه ملاو شمړه واسم جایز ده نو به ټول رمضان کې بس امدای کاری ښا نه د تراو غم کې نه د منځونو غم کې نه د شب قدر غم کې الله ولک داغي غم موکا وابتغوا ما كتب الله لكم ډیر خلک هم د خپل خصله کار ویلې ښا الکه منځونو او کې تلاوتونه نیک اعمال کوي وابتغوا ما كتب الله لكم نو طلب په هغه چې الله تعالی مقرر کړی وي چې هغه شب قدر دی په څو ګرځيږي وکلوا واشربوا او خړای اوس کوي تر دې پورې چې خخ کار شتا سر پارا سپین تار د تور تار نه د سبا وکلوا واشربوا او خړای اوس کوي تر دې پورې يتبين لكم الخيط الابيض چې خخ کار شتا سر پارا سپین تار د تور تار نه من الفجر سبا الخيط الابيض مراد دي رڼا د ورځې الخيط الاسود مراد تیار د شپې په اول زمانہ کې الله دوم آیات را لګلې وخا چې تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ټکه پکې نو صحابه کرامو کې عدي بن حاتم چې هغه په دې آیات باندې پوه نه شو بس د شپې د خوانه کراو د کېدن بالغ لاندې دوه تارونه کې خدل خطور او سپین سبات خوراک کو تر دې پورې چې خه ما ته پته ولګه چې دا تور تار او د سپین خدوم رڼا شولا نبی علیہ السلام تعالی د الله پیغمبر ما خو خوراک کو ته هغه پورې چې خه رڼا شو تور تار او سپین تار د ښکارا شو نبی علیہ السلام ورو انک لعریض القفا استغفر غټ سټ دی ولوي یو خو دې آیات د خبره مطلب دا دی چې تا د اسمر ناشنا کار کړی چې تا د خیط ابيض او اسود سټ لاندې راګیر کړی دي سمانه دینه خو مراد دې د اسمان ټولي غاړي تا دا غون شان د خپل بالغ لاندې راجمع کړل تا بسم نقد سټي دویم دا معنا عارض القفا ولکی کمکل ته خلک پلانې وي غړ سټي دي نو کمکل څه ساده کار دی کړی دا مطلب دا دی ګوره چې د شپې تیار او د ورځې رڼا بیل شي او تا وي ته په دې آیات پوښوي نه تا تور تار سپین تاریخ دی نه پدې کې الله به دا ټکر راولي غخ من الفجر دا ولې زمانه کې نوخه ولکه دا پکې ولې پکې غلطی ده
دا په اول کې نو من الفجر. آیات مدا مسله ګوره معلومیږي چې ګوره تر دې وخته پورې خوراک جایز دی ښا چې کم از کم دومره رڼا راښکاره شي چې د شپې تیار او د ورځې رڼا لګه بیل شي. بعض خلکو نقشې برابر کړي ښا غنیمه شپه کتاب باندې خوراک بندي نیمه شپه کې باندې خوراک بند یلکه الله و چې تور تار سپین تار بیل شي عادو به وسا هغه وخت نقشه برابر کړي چې ته چې بس هغه شپه لا ولاړه ده ان شو ته اعتبار نشته ګوره په دې وخت. ثم اتم الصيام الى الليل به پورا کې تاسو روزه تر شپې پورې روزه نیول تر شپې پورې الى الليل شپه په دې کې داخله نه ده. تاسو ویلي ګوره کړه چې ما بعد دی اعلان د جنس د ما قبل دی اعلان وی نبی به الته اعلان د پاره د امتداد د حکمي ښه الته به د پاره د اسقاط د ماورای لکه المرافقه کې دا حکم دی. کله چې ما بعد دی اعلان او ما قبل دی اعلان جنسونه بیل بیل ښه الته به اعلان د پاره د امتداد د حکمي لکه دې ځکه ما قبل دی اعلان ګوره صيام دی صيام د ورځې ما بعد دی اعلان ګوره لیل دی نه په دې ځکه اعلان کې مراد د امتداد. ثم اتم الصيام به پورا کې روزه تر شپې پوری د سیراو د کې شپې پوری ورسوي شپه به کنه ده. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد او مباشرت وسره مکوې په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکې په جماعت کې. ولا تباشروهن مباشرت مکوې تاسو د زنانو سره په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکې استه په جماعتونو کې. هر کله ګوره چې الله د شپې حالت ذکر کړ په رمضان کې د شپې ګوره مباشرت او جما جایز و. اوس الله حالت اعتکاف ذکر کوي ښه حالت اعتکاف چې دا په رمضان کې. ولا تباشروهن مباشرت مکوي تاسو د زنانو سره راجح دا ګوره په دې کې مباشرت نه مراد جما او داغه دواعي دواړه ته مراد دي ښه دواړه مراد دي. اگر کې ابن عتیه وایي دلته بعض علما وایي چې دینه مراد د جما کول نه جما مراد ده او د جما دواعي مراد دي. نه په حالت د اعتکاف کې به معتکف د خپل خې سره جما نه کوي د جما خبره هم نه کوي وسره نفس خبره کولې شي راتلل شي ولا خدمت کولې شي. ولا تباشروهن ومباشرت مکوي وسره وانتم عاكفون في المساجد چې تاسو اعتکاف کوونکې په جماعتونو کې هغه تاسو مخ ویلو عقوق ویل کې لزوم ته په شرع کې ویل کېږي لزوم او توجه یو کار ته سره تعظیم داغه دی ویل کېږي اعتکاف. آیات او دا مسله ګوره معلومیږي چې اعتکاف کېږي په جماعت کې اعتکاف په جماعتونو کې کولای شي. د سړو بارک خدا خبره متفقه ده چې اعتکاف ګوره جماعت پورې خاص دی. د خځو بارک دا مسله اختلافي ده د احناف علماء په نسبانه او د سفیان ثوری په نسبانه اعتکاف د خود په کور کې جایز دی. د خود اعتکاف په کور کې یو دلیل هغه سره چې د عقل دی عقل هغه دا چې ارکله غوړې په جماعتونو کې وي فتنې به شروع شولې او د پردې تنظیمونه په دې کې نشته او د خضر لپاره جماعت غوړې خپل کور کې د مانځو علازي حسابيږي نه په لحاظه خضر په کور کې اعتکاف کوي شي. دویم دا غره بخاری کی روایت ته نبی علیہ السلام چې اعتکاف کړي دی ازواجه من بعده بیبینو کړي دا غنه بعد نبی بیبینو کړي مولا قاری سے بدیزي کې پانه ور کړي ده او ازواجه من بعده ای فی بیوتهن بیبینو اعتکاف کړي دی پس نبی علیہ السلام نه په خپل کورونو کې دا دلیل دی خدا ګور اس دلیل نه دی دا فی بیوتهن په کې مولا قاری عبارت ده دا حدیث کې نه دی راغلی. نو د سی وا چې ګوتی علماء سره صرف یو عقلی دلیل دی بل وسره نشته. دویم قول دی په دې کې د جمهور علماء چې اعتکاف غره نر او خص دواړو لپاره فرض دی په جماعت د دواړو لپاره متعین دی په جماعت کې جماعت نه غیر بل ځکه نه کیږي. یو دلیل دا غي د آیت ته وانت ما کیفون فی المساجد. دویم دا حدیث د ابو داود دی د عائشہ چې من السنت سنت دا دی چې معتکف پچ دی په جماعت کې نه براوځي د جماعت نو دا بنه کېدا بنه کړي شان خود لري خبي وي چې ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع نشته اعتکاف مگر په جامع جماعت کې. نو ګور اعتکاف په کولای شي په جماعت کې به کوي د جماعت غیر نه کیږي.
د نبی علیہ السلام په زمانه کې بزنانه او اعتکاف کو په جمعات کې. تر دې پورې روایت د بخاری کې راغلي چې مستحاضی خزبه لګن او ټاټکې ځان لاندې خو جمعات کې ښه چینه به کوي نشي او اعتکاف په جمعات کې کو. د نبی علیہ السلام په زمانه کې نبی علیہ السلام اعتکاف کو خیمه جمعات کې ولګولا عائشه مولګولا بل مولګولا په جمعات کې. هر کله چې پیغمبر پوښتې دی بیان خپل کې سیلی شروع کړی دا په خیمه هم لري کوي خیمه پیونه راولې ګور نفس جواز ورکړي خو لیکن کله چې خپل کې سیلی شروع شولا ویل لري کوي خیمه چرته مسوک ثابت نه کړي چې نبی علیہ السلام زمانه کې د صحابه کرامو زمانه کې کوم خزې اعتکاف په کور کې کړي د خزې اعتکاف غره په کور کې نه کیږي. زه خو هم داغي یو مثال دا دی ښه و زمانه کې اوسو ګوې لکه موږ د عمره نه کو بیت الله کې ځکه ته پتنی دی او سړی راځي او دا د خزې به د کور نه کې د عمره کوي نو کور کې عمره کیږي څه نه کیږي هم دا کور کې اعتکاف هم نه کیږي که فتنه کې غیر فتنه د عمره لپاره بیت الله خاص دی اعتکاف لپاره جمعات خاص دی بل ځکه نه کیږي. سره کوم جمعات کې بکول شي ځنه علماء و چې اعتکاف سره په دې جمعاتونو کې کیږي. روایت ابن ماجه کې راغلي دي نشته اعتکاف مگر په دې جمعاتونو کې مسجد حرام مسجد نبوي او مسجد اقصی. دویم قول د علماء په دې کې دار چې اعتکاف کیږي په هر هغه جمعات کې چې هغه جامع وي جامع جماعت دی راولې کېږي چې په دې کې د جمعې جمع کیږي. او مخکې موږ تاسو ویل چې حدیث عائشہ کې راغلی دی هغه ویل من السنه سنت طریقه دار چې لا اعتکاف الا فی مسجد جامع. دریم قول دا دی چې هغه جمعه چې هغه د لپاره مؤذن امام 15 وخت مونږ بده کې کیږي اعتکاف په دې کې کېدل شي. وجه دا د غره په دې روایت کې بعض الفاظ دي دي ښا لا اعتکاف الا فی مسجد جماعه. بل روایت کې راغلی هغه جمعه چې هغه د لپاره امام او مؤذن اعتکاف په دې کې صحیح دی اگر کدا روایت کمزور ہے سندن ښا نو راجح او غره به دې کې دی چې اعتکاف په هر جمعه کې دی شي هغه جمعه چې هغه جمعه ګور امام لري مؤذن لري او همدارنګه په خلق باندې په منځونو باندې آباد دي دغه اعتکاف کې دي. وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود الله فلا تقربوها. تلک حدود الله تلک کې به اشاره مخ اوامر او نواهی وتا دا پولی د الله تعالی دی منځ کې غاغی تا حدود جمع د حد ده ویل کې اغشلا چې غمانی وي د مباح او د حرام شی په منځ کې ښه الحاجز بین الاباحه والحظر. مثلا دی خواته شی حرام ده دی خواته حلال دی په دې منځ کې پوله ده دی کې حدود. نو دا خو پولی د الله تعالی دی فلا تقربوها مورنځ کې غاغی تا فلا تقربوها الله ویلی ښا دل ویل کېږي نهي په طریقه د صد ذریعي کول قصه کې څه کوي ذکر مکوا. كذلك يبين الله الآياته للناس لعلهم يتقون. ام دقسي الله بیان آیاتونه خلق د پاره دي پاره چې هغه متقین شي. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. آیات کې بس څلورم امر سیاسی ښا څلورم چې داغه تعلق د مالونو سره ځان بچ کول د حرام مال نه یا ځان بچ کول د رشوت ور کول د پاره د حرام طلب کولو. رب دې ګوره ما قبل سره دادې هر کله ګوره چې الله ویل چې مؤمن وګوره ځان بچ کې د حلال او شیانو نه روزه کې وګوره حلال خوراکم نه کې او په بنس کې جما بنه کې هر کله چې ګوره حلال شیان نه کې نو حرام مکه وکړه حرام مال مخره. ولا تاكلوا اموالكم آیات بارک ځین مفسرین وایي چې د دوه کسانو خپل کلان جواب دیو نو امر القیس ابن عابس د بل یو بل کس د ربيعه بن عبدان په نوم باندې دا غدوار خپل کلان جواب په ځمکه باندې د نبی علیہ السلام په مخ کې نه پدې کې نبی علیہ السلام مدعی ته وایخه ربيعه ته وایي چې ته گواهان لري په دې خپل دعوا باندې هغه ول چې نه دی بل ته ولا قسم وکړه نه بده کوي چې الله پیغمبر دا خو اوس قسم را تکي په زما کبه ویسي دا خو د قسم پروا نه کوي بس قسم مو کوي زما کبه زما ویسي. نبی علیہ السلام ویلي هغه څوک چې قسم کوي په دروغ باندې او
د خپل مال په دې باندې وړي لقي الله وهو عليه غضبان دا به د الله سره قیامت کې مخامخ شي الله بوله په غصې ارغه څوک چې هغه غره په حق باندې قسم کوي نو د آیات الله راولېګو د آیات وداغي بارکه دي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخره تاسو مادون یو د بل په خپل منځ کې په ناروا طریقه باندې اموالکم یا خو اشاره ده پدې کې اموال یو د بل ته مخره پدې کې مادون یو د بل په خپل منځ کې بالباطل په ناروا طریقه باطل ویل کېږي زائل تخا هغه طریقه چې ختميږي پنا کېږي د ذکر ته مراد هغه طریقات په شرع کې د غیر جواز دلیل نه ناروا طریقه دلته کې باطل دیو جنا غره په باطل کې وای جواری پدې کې داخلي کی دوکا پدې کې داخلي کی غصب پدې کې داخلي کی ابن عتیه وای چې باطل نه دا مراد ده خپل مال باندې د ګندګي شیان غسل سندر والا شیان غسل په شراب پدې باندې سکل امدارنګ ډمه پدې باندې ګډول دله باطل ویل کیږي نو کچارته موږ تاسو ولګو یو د بل سره نمخره مادون یو د بل په ناروا طریقه باندې په دوکای مخره په چالي مخره په رشوت مخره یا اموالکم خطاب کې مالکان وتا مخره خپل مالونه خپل منځ کې په ناروا طریقه خپل مال جن شراب په ماخله کنه خپل مال جن ډمه په مګړوا خپل مال جن ناروا شی په ماخله وتدلو بها الى الحكام ډیر انسانان ګور دي مال ګور خپل دی خپل خو په خپل مال باندې ځان جهنم ته ورسو ګنده ګنده شیان پاغه باندې خلی شراب پاغه باندې سکی ډمه پاغه باندې غړی هغه ځکه مصرفه چې کوم ځای کې الله خپکیږي ډیر خلکو په دې مال باندې ځان جنت ته ورسو ښا جنت ته مال داخلي ګوره د الله پر رضا کې لګي د الله په کور باندې لګي د الله په اولیاء باندې لګي ځان جنت ته ورسو وتدلو بها الى الحكام یا خو تدلو چې دا د باندې انور داخل دی ښا ان نو کله چې د باندې انور داخل شي دا به تفسیر د پاره د باطل دی مخره مال دی او بل په باطل باندې وتدلو بها معنا او ان تدلو بها الى الحكام چې تاسو د مال ورګدوي حاکمانو ته لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم د دې پاره چې تاسو خوري صحیح د مالونو د خلکو په ګناه باندې سمانا حاکم ته مال ګد کې چهنده رشوت واخله خدا پیسې ما د پاره وکا د دوه کسانو ګر لانجې په مسله باندې یو ورو سیاب دومره پیسې والا خدا مسره د شوکا تدلو د ادلان غستل شوی ښا ادلا ویل کېږي د څه بوکا وګدول کله چې انسان ګره بوکا باندې پړې خوشي کنه لاندې کته شي او په دې باندې راو باسي نو په دې کوم دا کار کوي ګره پیسې وګدي کې د حاکم ته نو افراد شي پر لاندې کوي پر دې مال پر لاندې کوي یا دا تدلو د لاندې واخلې ولا تاكلوا ولا تدلو او موږ تاسو د مالونه حاکمانو ته ولی موږ دوی لتاكلوا کلام ته لام علت فرض نه دی ښا لتاكلوا فريقا من اموال الناس د دې پاره چې تاسو خوري په دې باندې صبر خدماتونو د خلکو د مال برخه په دې باندې خوري ښا سنا سمال په خوري بالاسم په ګناه باندې تاسو خوري او تاسو خپويږئ چې دا ګناه ده آیات مدا مسله ګورې معلومیږي رشوت ورکول د پاره دی چې پر دې مال په دې باندې خپل کې دا کار حرام دی رشوت ورکول د پاره دی چې ځان په خپل حق ته ورسه دا کار جایز دی صاحب اللباب لیکلي هدايه والا لیکلي ښا یو سړی دی مثلا چاته رشوت ورکوي چې حق په دې باندې خپل لاس ته راوړي دا رشوت ورکول جایز دی ښا کله کله وګوره محکمو کې دا کاری فیصله به تعالی پاره شوی ستا په طرف باندې بشوي شرعاً لیکن تاسو به هم نه ښکارا کوي ته ورته شی ورکه ولغه نه بعد به ښکارا کوي یا په مکتبونو کې دا کار یو شاګرد ورخه کامیاب شوی خو نمبر نه ورکه خو چرګ برابر خوري یا په دې ګټونو کې دا کاری خطر خام باندې سړی اوري پیسې ورک نمبر 13 کا نمبر 13 کا کله کله وی نمبر ورکا ان پیسې غوړي نه په دې وخت کې وره ته په ګناګار نه اغوستون کې په دې وخت کې به ګناګار دي لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون سبحانك اللهم وبحمدك.